نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم. ډیرو عزتمندو مسلمانانو ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوږو صحابه کرام رضوان الله اجمعین واقعات دا یو څو مونږ ذکر کړو د استقامت په باره کې، او بیا د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر شوه چې ابراهیم علیه السلام د الله ر دین د پاره کم قسم سخت برداشت کولی، تکلیفونه برداشت کول. ابراهیم علیه السلام ته الله کم مقام او مرتبه ورکړه. نن مختصر ذکر کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو صحابه کرامو، خو مختصر چې صرف مونږ ته د اندازه وشي چې دغه صحابه کرام دا د الله په دین باندې خپل ځان شیندونکي مسلمانانو. د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه بشان یو بل صحابي حضرت خبیب بن زید مازینی رضی الله تعالی عنه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسیلمه کذاب خواته لېږلی او ابن عبدالبر په الاستیعاب فی اسماء الاصحاب کې د هغې واقعه او تذکیره داسې لیکله چې وکان خبیب بن زید هذا قد بعثه رسول الله صلی الله علیه وسلم الى مسیلمة الكذاب بالیمامه فكان مسيلمة إذ قال له أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم، وإذ قال له أتشهد أني رسول الله قال أنا أصم لا أسمع، فعلى ذلك مرارا فقطعه مسيلمة عزوا ومات شهيدا رحمة الله عليه. چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابي یا خبیب ابن زید مازینی دی یا حبیب ابن زید مازینی دی، چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مسلمه کذاب خواته لېږلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا عظیم صحابي چې مسلمانان هم او هغه خلک چې هغه د اسلام دشمنان دي نو هغې هم د ده ته حیران او نن چې تاریخ په پاڼه کې د دې صحابي تذکره انسانان کوي، مسلمانان کوي، نو دا مسلمانان هم ورته حیراني چې رب دې خلکو له څنګه حوصله ورکړې وه، څنګه جذبې ورکړې وه، د مسلمانانو ایمان ورته پسخېږي، مسلمان ورته پسخېږي. الله داسې مرتبه موږ له هم راکړي، داسې ښکلی مقام او مرتبه دا موږ ته هم نصیب کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې صحابو چې دا کم صحابه او داسې قسمت تکالیف تیر کړي او دغه مرتبه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې وي چې دا د دې لپاره دي، الله دا موږ ته مر نصیب کړي. دیو ته په ایمان او اسلام کې کوم خوند حاصلېده دغه موږ له راکړي. ډېر خوشحاله به چې کله به تکلیف راغی په دین کې به راغی نو تکلیف به برداشت کوو، سخت به برداشت کوله، خدای نه ویل چې زما به تکلیف رسول الله ته میلاو شي، بل صحابي ته میلاو شي، بل صحابي ته میلاو شي، هغې وویل د الله په دین دا قرباني دي ما ته میلاو شي. نو دا د ابن عبدالبر رحمت الله علیه په دې خپل کتاب کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حبیب ابن زید خبیب ابن زید مازینی، خو ما څومره حال دا حبیب ابن زید مازینی دی، دی لېږلی و مسیلمه کذاب ته چې دی په یمامه کې و. نو فکان مسیلمه اذا قال له اتشهد ان محمدا رسول الله، د مسیلمه کذاب دی حبیب بن زید مازینی ته ویل تر دې خبرې گواهی کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د الله پیغمبر دی؟ قال دی ویل نعم،
ها وزه دا گواهی کوم ګوره د ایمان په اصلحه باندې پوره دی نو دین نه یریږي چې کافر دی د مسلمان دی او دی مې قتل کوي دی مې وژني دی وایي زه دا گواهی کوم بیا ورته وایي وایي قال له اتشهد انی رسول الله وایي زما باره کې دا گواهی کوي زه د الله پیغمبر یم مسلمه ته وایي قال دا ورته وایي دا صحابي انا اصم لا اسمع زه کوڼ یم زه نه اورم الله ولا داسې حوصله ورکړه داسې درجه ورکړه داسې عزم ولا ورکړه وایي لا انا اصم لا اسمع زه کوڼ یم زه نه اورم ستا خبره فعلى ذلك مرارا څو پیره دا خبره وکړه شوه وی تر دې خبرې گواهی کوي چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی وی نعم هاو او تر دې خبرې گواهی کوي زه د الله پیغمبر یم وی لا وی نه اورم دا وی زه کوڼ یم دا خبره نه اورم نو دا وی فقطعه مسیلمة عزوا ومات شهیدا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ صحابي د ټوکړې کو او بعضې کتابونو دا لیکلي وي 360 ټوکړې کړو 360 خو په څه باندې په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد ما پیغمبر وګڼه هغه هم پیغمبر دی خو ما پیغمبر و په دین باندې استقامت دی ته وایي چې په دین باندې تکلیف او مشکلات او مصیبتونه رااله نو بس دا ټول مشکلات او مصیبتونه د هر څه برداشت کړو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منفي جمله هغه برداشت نه کړله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بل پیغمبر د منلو دا برداشت نه کړه ویل نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعد بل پیغمبر نشته نو ګوره دا دومره عظیم صحابي دی دومره لوی مقام او مرتبه والا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر یو صحابي په دین غیرت کو په دین باندې چې کوم به نن کو خپل سر به شیندو خپل کور وطن ولاقي به پرې خو دی هغه د ابراهیم علیه السلام قربانی چې هغه کوم قربانی ورکړو هغه صفت الله دې صحابه ول ورکړو دې صحابه کې داسې ننګو غیرتو په خپل ځان نه په خپل اهل وطن نه په خپل علاقه نه په خپل ځمکه په کور خپل کور نه د الله په دین باندې به غیرت کو په ایمان او په اسلام به غیرت کو په ذات رسول الله صلی الله علیه وسلم به غیرت کو الله رب العالمین دې دنیا ته وزلول چې دا صحابه دي دا د الله رب العالمین منتخب کسان دي چې الله رب العالمین د پیغمبر علیه السلام لپاره دا صحابه منتخب کړیو نو دغه صحابه او شان ایمان دغه شانو د استقامت جذبه دغه شان د ایمان دا زور دغه شان د ایمان دا قوت دې موږ او تاسو کې الله راولي دغه صفاتونه دی الله رب العالمین موږ کې راولي لکه څنګه چې د حبیب زید مازنی رضی الله تعالی عنہ دنیا ته خو د دنیا کې الله کامیاب کو اخر کې الله رب العالمین دا کامیابی دا کړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شاګردو دغه په لار روانو او چې با ولر څوک روان دی کامیاب دی دنیا کې هم او آخرت کې هم نو الله رب العالمین دې په دغه لار باندې موږ هم بوزي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين